ووري او د پیښور خلکو زما د خدای په ذات قسمی چندن په پاکستان الله عظیم عذاب چې نازل کړي دي آغا ذهنی پریشانی ده اور سړی په خپل ذهنی پریشان په خوا به روټای نه وا جامې بنوي غوخي بنوي ترکارای بنوي ذهنی بار سړی مطمئن اوس اور سړی دی او یالا غرق الا غرق قرآن وګوره یو بدبخت قوم او بدبخت قوم قرآن کې الله په یو کلی عذاب نازل کړي نو هغه عذاب څو اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله د یری او د لوګي لباس ورواغستو اس بنو ول به غرق دا دراغه روس راغه کابل راغه انډیا را باندې چړای وکړه او ارس بډیرو ول به د لوګي مړش نو اذاقها الله لباس الجوع والخوف نن په پاکستان هغه عذاب نازل تاسو با د ځان تماشې وکړي ما ته ګوري ما ته دغه غم دی چې د ځای جاړل کړ ما ته ګوري دغه ویر تاسو به د ځان تماشې وکړي قرآن او حدیث دا هدایت دی نن ستا په ملک قرآن او حدیث دی قوم پرېښی دی او د بنده سره یې اخیستې ده خبره پوهېږئ روټۍ څوک ورکوي جامې څوک ورکوي عزت څوک ورکوي ذلت څوک ورکوي نوکری څوک ورکوي کم کارونه چې د خدای دي او هغه ته د بنده نه غواړي نو ته خدای سره ظلم کوي مؤثر حقیقی پارسیس کے دا خدای ذات تے ٹھیک دا مؤثر حقیقی دا خدای ذات تے او تاسو مؤثر حقیقی انسان گن دے نو تاسو ټول قوم دا قوم خدای سره ظلم کو قوم دا زبالا مانے کی اسے زد بالا مانے اوسیدون کے زمون د بالا مانے دو منبرانو یو د قومی اسمبلی او یو د صوبائی اسمبلی او د بالا مانے خلق دو کالا پویانے کی اوبڑا کولے آ منبران با پتلا اور راتلن و یو تمی ہوئے چی پا دغ ستر گڑون شی چی دا تپی گوری تا خویلیو چی دا علاقہ بزد سروزہ رکم نو دا قوم پویانے کی بالٹیک دی اوبڑا قوم تمی ہوئے چې د بنده اسرم کړي ونه خپل انجام ګوري زما 42 کال د پاکستان کې ما د بنده اسره نه ده کړي بیغمه ګرځي دا مې په زندګۍ کې نه دی ویلي چې دا سړی منبر کم زبه خشم یا دا سړی افسر راغی زما واقف ته زبه خشم نه خزما خدای یو ورځ یو ډیپټي کمشنر ماته وایي چې پس چل شي ور سره جګړه ماته وایي زه تا دوست ګڼم ما وی چې د پاکستان افسر ته زه دوست نه یم زما دوست دا کورسای چې څوک په ناستی کار لبر اعظم کار براته کوي ته زما دوست نه ما خبرو کوي نو خدای رانی ولي او مضبوط رانی ولي اوس پتہ نه لګي او یا شکان ډېر پرات رمضان دی په درد سنم عاشقان ډېر پرات رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دے چې د یار مینا بچا سروي اوس ته خو تدابیر جوړه انسانی تدابیر
اوس ټول ملک ته دا پته نشته چې د ځمکې فیصله یو قسم کیږي چې په اسمان کې به د دې ملک متعلق څه فیصله شي دا پته شته تاسو په اسمان کې به د دې متعلق څه فیصله شي او تر آینده پهله تاریخه پورې با د دې ملک متعلق خدای څه فیصله کوي مونږ ته هیڅ پته نشته مونږ انساني تدابیر اختیار کړی دي مخکې تقدیر نه خبر نه وي تقدیر تدبیر کند بنده و تقدیر نداند آکس کے نداند و نداند کے نداند خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي چې دا ملکم خدای د آفاتو نه بچ کی او مونږ تم خدای پاک د سکون ژوند نصیب خدای ته رجوع شي د بنده اسره پرېګ دی او د بنده وسیله پرېګ دی بنده هیڅ نشي بنده تاسو وکړه په دې تیرو حکومتونو کې د قوم سره کمی وعده و نشوي کمی یو د قومي اسمبلی منبر ما ته وی چې چرته غریبان نشته یو 2 سیکلونه دي چې دروي لګم مال ولې نشته نو یو مون سره یو چتراله دی هغه می ولا پتا ما کو یو ډرایور دی هغه می ولا پتا ما کو مې سیکلونه راځي ا منبر خدای خاور لم بوتلو رکش ان سیکل را له او نڅرا تاسو خیال نو عرض می دا عزیزانو چې بنده بچي او داغه بچاله ورکړه سي اوس بیا خبره ده چې مونږه سوډا واټر بوتل یو او چې سر تلری کې او ټرک ناری کی لاندې بیا یې سم نه دې قوم ته تاسو ګوري ټول شپه په دې کوسو ربته بل اورت تلهم ټام تا چې واپسای کې راتله ما کینډیډیټ میرا پاس وړو درېدم دلته مې ودرول مالته ولاړی صوبایي اسمبلی منبرای ته ویلو مالتی رکا کلمه تیرا ولا اله الا الله محمد رسول الله معلومه چې زما دې په دې کلمه قسمی چې نه به خرڅېږم او نه به تختم کلمه تیر معلوم شوای چې یو 2 درې په ما دې خزه پدري کان طلاق تاسو په ویل دي کلمه نه کوه نو زه ټولو منبرانو سره دا چل کوم چې غاړه مې خلاص دا خو ټول دروغجن دا مغه نه دي چې نن بیا دې قوم ته په بل روپ کې را مخامخ شي او مغه چې پرون تالی دي یو ډون سړی چې په سوړه لړم وچی اړون چې مړ کې هغه سوړی ته بیا کو تور او دا معذور او ناته ویل کدی کی بجلی وے او د داخله دا سکړو د دې چې مړکړې بیا به دې ته نږدې کړې وظالمانو تاسو دا راندونه دوات سو زله په دا سوبای لړمو چې چلے بیا ورسې او په وخت کم وخت خو چې چا څوې و دام خو بل چا څوې دام خو بل چا څوې دام خو کبل آدم یې عقل سوچ سمجھ قرآن کی خدای پاک وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې رسول نا مراد دلته عقل کامل او عقل سلیم مراد هغه قوم له عذاب نور کوم چې چاله ما عقل نه ورته نن قوم د قوم کې عقل نشته خاص کر دا نوجوان طبقه چې دا په خوا به ماوي چې دا بوډاګان ټول مړ اوس چې چرته الګ ګورم او وی وجه کسړې بنی آدمي شو سبلا در باندې نو عزیزانو عرض مې داو چې مونږ 42 کال وشو چې ازادي مونږ ازادي نه د محسوس کړې زمونږ ملک امغه سي د سرمایدارو په منځ کې تاویږي راتای یو څو کورنۍ دي چې هغه په دې ملک حکومت کوي او مونږه غلامان یو مونږه تالی سټیو مونږه جارو کخیو مونږه مړولا خدای ته وره جنت وره ابل اورز مې داغه کې وې ټان کې
مال خبره وره تاسو کوم مليانو په سکنځلم کوي چې مولا پکې لا چا مليان پکې لا چا نو ته پکې لا چا ته پکې چا ته صحیح ما قرآن او حدیث ویلې دي چې د خدای او د محمد رسول الله تعلیم دی ٹھیک ده تا انګریزي ویلې ده چې د انګريز ژبه ده نو ته پکې لا صحیح دا دولت درنه لري کوم تا او خر کې څه فرق دی تو بدبخت قومه د بار ملکونو اسمبلی وګوره د ملک تقدیر جوړي ملک له جازونه جوړي ملک له بحری بیړې جوړي ملک له ټینکونه جوړي ملک له توپې جوړي ستا ملک وګوره په اسمبلی کې په یو بل غول تکي کای کنه رسي لکه ټلویزیون خو تاسو ټول ګورئ کنه ها تاسو ته مبارک تاسو ټول ګورئ زمونږ د اسمبلی کارکردګي چې دا اپ یو بل غول تکي د بار ملکونه د ملک تقدیر جوړي د انډیا پارلیمنت ماوکتو د ملک تقدیر جوړي د ملک دفاع د انډیا وګوره چې تاسو آزاد دي او ته د خپل ملک دفاع وکړه نظام عزیزانو ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دي او ستاسو د لاسا بیا د مارشل طرف روان دي نو سلويخ کاله بیا رستو زئی پاکستانی قوم چې نن کوم حال جوړ کړي دي نو تاسو دې ته خبره جوړوي چې په دې ملک کې بیا مارشل راشي دې ته جوړوي نو چراشي راځي هم مليان یو دار چې جنازې کو ټیک شو تاسو له تکلیف مونږ ته تکلیف نشته گاڑو والا ہے چا یو رنگ جنڈا لگولے چا بل رنگ جنڈا اس میں وقتی کا تو آگا گوڑو مرشے سیکل باندے نہیں کرتی دا اور اس نے لو یا جنڈا ادرولے وادے پیپل نماز پا گرنیٹ تو لگی پکارو چیو نوکر خیدر کڑے ہوئے اور اس نے ٹھیلا کوٹ لو ہے تاسو پوښ د غورغشتو مولانا غوندې اولیاء د ډوډۍ مولانا غوندې اولیاء د مولانا اشرف علي تھانوي غوندې اولیاء د غلجو د میا صاحب غوندې اولیاء چاته چې په ژوند رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکې ورکړ په ژوند دا د اورېدو خبره درته نه کوم دا اوریدو نه پجوان صوفی جمیل دا روزه اقدس خادم دی روزه مبارک ته ولاړ دی او سترګې پټې شوې حضور علیہ السلام راشي پټکې ولا ورکو چې دا والا او د بوټو سه په وخت کې قافلې به د حج د کابل په لار باندې تلې په دې قافله کې میا محمد جان روان دي دا پټکیا غته صوفی جمیل 80 میل مزالو کو قافله ودرولا پټکه یا احمد جان لور کو چې دا بیګا ستا امانت پیغمبر راکړ ا پټکه او الله دې مفتی محمود صاحب غریق رحمت کی هغه ما ته ویلي چې میا محمد جان متعلق په مدینه منوره کې ما ته صوفی جمیل دا خبره کړ 82 کې زه عمره تلارم مدینه ته د صوفی جمیل کور ته ورغلم پښتنه مې ته وکړه چې دا کیسه څه و هغه ورور نور نه روزه مبارک ته لاړم صلوات و سلام میوي او سترګې می پټې شوې او حضور علیہ السلام راغی او زمالاس کی پټکې کې راته وی چې میا محمد جان را روان دي دا پټکې غلا ما تصدیق په مدینه کې د صوفی جمیل نو چرالم میا سے پورې ور ختم چې دا پټکې ماتو نه 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 الما سره نشتا مال پرېدم دی نه پریدم نه خیر دا تاسو خالد منصور صاحب چې زبونګو سیکټری لوکل باډي دی دا انسان سره بوتلو دا باس می د په مخ کې میا صاحب سره چیړ دغه وخت کې زمونږ د پیښور ډیپټي کمشنر دا مې بوتل ول ما څنګه ونیش مال پریدم دی نه ما ته بدا پټکې خیر نو ما ته وای
چې که خلکو ته پته ولګي چې په دې کور کې د پیغمبر پټکی نو خلک به دیوالونه صفوي سجدې به ورته لګي زما کور به د بدعت اډه جوړه خدای ته وګوره پرې مې ده لا اله الا الله محمد رسول الله پاودس کې د شپې په خوب کې راغی میاسه او پټکی ور سره ده ما ته یو خو دا پټکی دی وی ګوره خو څنګه و مې ما دا پټکی چې د شپې مې دا خوب ولیدو سار ور پسې لاړم مې جی ما خو په خوب کې نو ویلي چې ما ته وکړ ما ته پوي خو د وفات نرستو کفن کې مې چې مخو کته هغه پټکی چې کومې د شپې ما ته خوب کې خودلې اې د مرای نه تاو مونږ خو د دې اعتقاد کړو زمونږ اولیاء او بزرګان او علما او ته پیغمبر په ژوند پټکی ورکړي نازیدانو اخلاق پیدا کړي سړیتوب پیدا کړي شرافت پیدا کړي پیغمبري اخلاق ځان کې پیدا کړي لار شان شوکت دا تبلیغی جماعت والا ولی خلق ولی دا ځکه خلق چې په تبلیغی جماعت کې ورننوځي د سړی خبرې هولیا رفتار شان شوکت دا د یو مسلمان دا څه ده کنه زما تبلیغی جماعت سره چې لوی محبت ته اپ دې ټکی ده چې په دې ډله کې د سړی شان شوکت د یو مسلمان شي دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه ډله ده مولانا الیاس هغه سړیو چې دې چالي دلو هغه مالی دلو 163 साल उम्र के मौलाना अब्दुल महबूद से इस्लाम आबाद के 84 के वफात शो 163 साल गिलगित वाला वराला तपोस में थे को माते चे माजिदा जमा मरगरी हुई चे मुंग तबैत का माते वेलते बैत का माजो पीर ने माते वेलते पीरानी पीरे ते माज पीर زان نه لوري نه پداوه باندې پیری کوله وې چې نه پښتنه مې ته د مولانا الیاس شه چې دا څنګه سره ویل تاسو بچیا مکوا یو طالب په مسواک په دې پوزا والے او په مسواک داس نو د شپې دا طالب کوټې ته ورغی ورته جړل او معافي کړ په دې تسلی ونشوا نو سحر مال راغی او زی ځان سره کړم او دا طالب کوټې ته په جرګه ورالو چې مولانا الیاس سے وای چې ما معاف کا که په قیامت کې په دې مسواک دوالو بدل کې زه خدای راونی نو ما به څوک خلاصي دا د مولانا الیاس د تقوا عالم دا ذات شوه وا نن په ټولي دنیا کې وګورا د اسلام نوم روستا تاسو څوک د کبانو نه عمل ته ګرځي چې کوم ځای ګرځي تاسو خپل مونږ ټول کافر مونږ پاکستانیانو ټول خپل کې یو بل کافر بل څوک مسلمانان کړی نه دي او تما کافر کاوه تا کافر کاوه ته ما بد زناور کاوه تا بد زناور یو وګورئ د چین یو وفد راغلی د چین پروسه کا یو مولا پکې عربي ویل نوغه مولا ماته وایي چې فاذهب معي الى السوق انا اشتري المرقات شر مشکات ما سره بازار تلار شه د مشکات شریف شر عالم نو ما ورته ویل چې ما تفعل بالمرقات ما تفعل ما توي انا ادرس المشكات في البيكينج اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبليغ تو پیکینگ کی زده مشکات شریف درس ورکوم او چې د درس نه اوسګار شم بیا په تبلیغ کې مشغول شم لزر چینیان دي مسلمانان کړي لزر دا سي عربي ویل تاسو عربي ده اما بعد خان سے جمعه کې مولا تقریر کولو یا عرب راغی وته یا شیخ فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه وليس معي شيء فاتركني ساعه واحده نامولا ورته وی چپ کرو نو عرب ورته وی یا شیخ انا لا ادري اي شيء چپ کرو ما ادري اي شيء چپ کرو قلت لك فاتركني انا اسال من الناس اذهب الى مكه ليس معي زاد والراحله
وقلت چپ کر نو غارو پر پر خندل چې ویلار کو منبر تقریر کې او داربي کومه ټکانه دې چې هغه ته وایي چې اوس کو نو ته چپ کر نو تاسو کې دا ډېر ډېر فسکی چرګان ټکونه وای کنه په پوښي ناس یو سره ولراوني او دې سره څلور خبرې عربي کې نو پارام کې نه ماما د خسکی چرګانو باندې ټوپونه مواه بانګونه مواه نه دین درځي نه مذهب درځي نه اسلام درځي نه په پوهیږي خو د شنو چایو خلک یې او د تور چایو خلک یې چا چې در باندې شنه به چې پښنی چاش بشپوس کړي هغه پسې چغي وایي چې چا په تورس کړي هغه پسې چغي وایي چې چا در باندې روټه خوړه واه هغه پسې غلام یې لړ رامي هغه کوي عرض میں جاؤں عزیزانو جی سو چکا ہے